ممبلي خرڅي یو سړی داسې دی هغه چڼې او ممبلي دا مکس اچولي یو سړی فروټ غاړه لګولي ده ټیک ده او یو سړی راغی ورو دی 30 روپو سمي او دته یې کومې څه کیلو کړی ته جوړ راځي او په دې ورځ ها ممبلي سپینې او په دې ورځ بادام ماته او په دې ورځ وزن ماته او په دې ورځ وسدا سړی د حیا د وجنه دا کوم غاړه والے سړي یا دا کوم دکاندار دی د حیا د وجنه د سړي د نشي ویلې چې راګه به تاسو کې او ته وې چې زه وراله ما یو دا راځه کړه دا یو نه ده دا دی ولاندې او د ورځې په څنګه کسان راغلي ها او سل دانی د چې د شي د دې سره جوړي نو په دې کې ورته کټه نشته کنه چې کومه تا یو ده نو دا کله څه چې دې کنه سګي بغیر د مالک د اجازه نه بغیر دا حرام دي لا يحل مال امرئ الا من طيب نفسه د هیڅ یو انسان مال د هغه د اجازه نه بغیر استعمالول جایز دي پوه شئ او به دا وګړه زما سره بیا ځو ورکوټي سره زموږه یو دکاندار نه ډرای فروټ راغسته جمعه غسل دې مې راکړل بادام راکول جوړ را زما د زوی د خپل مثال څنګه درکوم چې تاسو به خبره پوه شئ زما د زوی ډایرکټ ممبلي راوړل او موږ خلک راځي ممبلي راوړي نور املوک راوړي یا سبل څه نو هغه ممبلي راوړل نو کوم څه دا شو دا دکاندار مدینه نه مفتش هر زوی دې عزت کوي الله دې قدر نصیب کړي هر څوړي عزت د خپل بس مطابق هر څوړي دې عزت کوي او په بعض اوقات پیسې نه لري نو د بزرګ ورکړنه والا نو په دې ممبلي باندې نه زمانه نقصان کیږي نو دا دکاندار نقصان کیږي نو زمانه بچي د اخلاقو بیړه ورپېدا ورکېده کنه نو ما خپل بچي نه سوريو مې بچي نه اسې دستمه د نشري زستا بابا یې مستاب لاره ته ما ته وایا چې بچي زما بابا زما دې ممبلو د نشري نه مال دا راوړل چې زما سره د 200 روپو بادام راغستې شو نو ستاسو شون دې سترګو ممبلي راغستې شو نو هغه ته ما یې ته به دې چرته نه راځي ته به زمانه اجازه غواړې کزه سره نه یوازې نو بیا د دکاندار نه اجازه لري چې باید اشي څه کوي شو نه شو نو عموما دا یو ګټه ورته ده چې خلک دا چل کې او دا حرام دي راشي الکه به یو کیلو مڼه ته دا هو د مڼه ته یو ډېر د کېږي چې کوم دې سپینه کې اورو په خسته وي وته د کېلو ته اجازه ده د کېلو پیسې ورکړي بیا ورته ستو یار ماپی کوه راو ته څه ماپی دا مشز فراکړې دي چې دا فنا کومه دا وسو وي یار د ماپی کو کړو نو دا نه بګا دا بالکل د ګټارانو سره غاړو سره زیاتې دا نه